السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو مونږ دلته اکوړه خاټک کې د یو ډیر داسې ځای کې ولاړو تاریخي ځای کې اجمل بابا حجره ده او دلته د اکوړي چې کوم عمایدین او مشران او خلقو نو د دې تاریخي علاقې او د دې ډیر لوی غټ خار چې دا نو خار کې مونږ یو څو علاقې دا سیاده او چې هغه د پیښور غوندې خارونه شو هغه خلق راغون شو او هغه د خپل مسایل او خپل مشکلات باره کې فریاد وکړو او پاغي باندې خبرې وکړو د دې لپاره یو غټه جرګه جوړه کړه چې هغه به د حوالې سره تحریک شروع کوي حکام سره خبرې کوي خو زه دا وایم مونږ وی که دا مختلفې علاقې داسې دي چې هغه د محرومۍ ښکار دي اکوړه خاټک د کارخانو خار اکوړه خاټک غټ بازار د عربونو روپو انډسټري د عربونو روپو کارخانې د عربونو روپو ټیکسونه د عربونو روپو بازار د روډ په غاړه دریای کابل زراعتي ځمکې او ورسره بره بیا چې د ټیمې حدود راشي نو ورکې سونه روځي او شګه او کاڼې د هغې باوجود د دې اکوړي خلق هغه د یو ډیر پسمانده ترین علاقې د هغې ژوند تیری بجلی نشته ګیس نشته او امن و امان صورتحال داسې چې منشیات هغه پشکرو کې خرڅېدل شروع شو او په هغې باندې خبرې تاسو سره مونږ لا یو شیر کې او لا یو خبرې وشي او کمیټي باقاعده جوړه شوه او دی به مخکې دې حوالې سره تحریک چلی خو دا د اکوړه خاټک دا سیاسي جرګه دا زما د ټولې صوبې د مسایلو عکاسي کوي اکوړه خاټک نوخار دا د دې صوبې ګیټ وی دی او تاریخي ښارونه دي او د تاریخي خلقو ځای نه دي او دا ډیر آباد ځای نه دي ما سره د اکوړه خاټک صحافي سینیر صحافي زموږ د نوخار امین باغي صاحب هغه موجود دی امین باغي صاحب څه به وایي تاسو چې دا څه مسایل دي او اکوړه خاټک ولې محروم دی تفهیم صاحب ډیره مننه زه به تاسو دا ووایم صوبایي لحاظ سره موږ وګورو نو زموږ اکوړه خاټک تحصیل جهانګیره دا د ټولو نه مالدار ترین چې کوم د تحصیل دی دا د قدرتي وسایلو نه مالامال دی کو تاسو ګورئ چاینا زون سی پیک دلته کې دی درې کابل کې په منونو باندې یو قسم ته چې وایي سونه دلته کې راوځي دلته کې شګه خرڅېږي لګیا دي خو بدقسمتي دا ده چې دلته کې د اتفاق بې اتفاقۍ په وجه باندې دا خلک چې کوم دي د ستونزو سره مخ دي نن موږ چې کوم ځای کې موجود د اجمل خاټک بابا دا داسې ځای دی چې دا د ټول خیبر پښتونخوا څخه چې پاکستان او موږ سره خوا کې چې کوم ملکونه هغې هم په دې دی په یووالي چې کوم دی اتفاق لري خو افسوس خبره دا ده نن چې دلته کې کومه جرګه وشوله نو زه تاسو دا ووایم چې لږ ساعت مخکې په دې کې دا چې کوم مشران منتخب کړی شول نو په دې باندې اف آی آر هم وشولو نو دا کمیټي چې کومه ده دا د ړومبي سر نه د ستونزو سره مخکې شوه ځکه چې لا موږ ټول ملګري دلته موجود یو خو دا د اطلاع راغله لږ ساعت مخکې په دې دغه چې کوم زموږ څلور پنځه ملګري په دې جرګه کې چې کوم منتخب شوي دي په هغې باندې د ټي ایم اې له سایډ نه اف آی آر وکړی شولو او دا لکه ډېره د افسوس خبره ده او دا عوامي نمایندګان دي دا چیرمنان دي له خلکو ووټ ورکړی دی د ووټ په ذریعه باندې دلته کې دې ته را مشري حواله شوې ده